کم از کم لس کاله پس مې ولیدو زیات خوشحاله شوم چې سره ملاقات زندګي یو داسې فیلډ دی چې خامخا کله انسان په یو حال کله انسان په بل حال نو ژوند کې چې کم نیمګړتیا راغلی وه یا جدایي راغلی وه هغه د ژوند د سختو حالاتو د وجې نه نن مې ولیدو یو ځای شو بیا او ډېر زیات خوشحاله شوم چې زموږ هغه د اسلامي کالج خواږه ملګري دي خدای بیا را پیدا کړي چې موږ سره کښېنو خبرې وکړو دا زموږ ملګری لقمان صاحب دی نن سبا خپل سکول هم چلی او موږ ډېر ښکلی وخت تېر کړی په اسلامي کالج کې دا یو هاسټل کې چې مې سپورټ هاسټل کې به او د ژوند مطلب دغه 2 کاله داسې و چې دی نه موږ ډېر لطف اخیستی ډېره مزه مې اخیستی خو بهر کې بیا انسان پریکټیکلي لایف ته راشي هغه ژوند نور هم سخت شي او مختلفو حالاتو سره سړی مخ شي نو جدایي هم راشي بعضې ځای کې لږ لرېوالی راشي خو په دې شکر دی چې د پښتنو مینه همیشه ژوندۍ که چېرته هم نه ختمېږي موږ نن بیا یو ځل ملګري شو یو ځای شو او لقمان صاحب سره خبره نن بشپړ کوو وخت هم دی خبرې به ورسره هم کوو وایه که نه زندګي دې څنګه تېره زندګي شکر دی ډېره ښه ده ډېره ښکلې روانه ده او علمزیب صاحب او ستا ډېره شکریه ده کوم چې ته په دې غونډ بنیاد کې ته ما له رالې مطلب په هاسټل کې د کالج اسلامي کالج د وختو زما ملګری دی چې په بنیاد کې د نور هم ملګري دي خو دې په غونډ بنیاد کې بیا ما له راغی نجلۍ د انتهایي شکریه ده کوم چې دې زما خواله راغی او شکر دی ژوند خو ډېر ښکلی روان دی بعضې ملګري پکې داسې دي چې هغه د دنیا نه یې رخصت کړی دی مطلب نشته دی په دنیا کې بعضې ملګري پکې نن سبا داسې دي چې هغه په بار ملکي دي مونږ هغې 11 بارې نه تقریبا په دې بله مونږ یو بل نه و لیدلی نن خو یو بل ولیدو میلاو شو او ډېر انتهایي خوشحاله یم چې ته مې ژوندي ولیدې او زه مې مطلب زه ستا بیا ډېر شکریه ادا کوم چې ته زما خوا له رالې بلې جی کتونکو دا زما یو داسې ملګری و چې رور او دوست حالانکه اسلامي کالج کې دوی زموږ نه یو کال جونیر و خو موږ داسې وخت تېر کړی چې مطلب د روم نه زیات خوږ و خو بیا ما خو تاسو ته ووایي که نه چې د ژوند داسې حالات راشي چې انسان د یو بل نه ډېر لرې شي خو دغه وخت چې کمی دی په دې کې د الله تعالی طرفه سره راز دی او دغه راز چې کمی یا خو د انسان د کامیابۍ یو راز یا د انسان الله تعالی طرف ته د رجوع یو راز نو دا ژوند دی ژوند کې هر قسمه مرحلې راځي کامیاب انسان هغه دی چې هغه د سختو مقابله وکړي د سختو حالاتو نه ځان تېر کړي او یو ښه لایف چې کوم دی هغه حاصل کړي نو نن زه بونیر ته راغلی یم او د خپل یو خوږ ملګري لقمان صاحب سره یو چکر هم نو زما چې څومره ملګري دي او دا ویډیو ګوري او د اسلامي کالج ملګري مو ټولو ته خواست کوم چې راځئ یو ځل بیا یو بل وینو یو بل سره میلاو شو یو بل سره رابطه وکړو ځکه چې بس ژوند روان دی تېرېږي او ستاسو د ټولو ډېر یاد راځي اسپیشلی چې څونه زموږ کلاسمیټ او ورسره رومیټس نو د هغوی ډېر زیات یاد راځي نو انشاءالله یو بل سره به ملاقات کوو او شوروم د لقمان صاحب نه کړه ورو به ګرځو کوم ځای کې چې انسان زیرو شي هغه ځای کې نه هغه ځان واپس مطلب دا دی چې روچتۍ او مخکې ځي نو انشاءالله ما او لقمان صاحب بیا د زیرو نه سټارټ اخیستی او دا ژوند به سر ته رسوو ملګرتیا به واپس ژوندی کوو زړه مینه زړه دوستي لقمان صاحب نور څه ویل غواړي نور خو څه نشته دی خو بس په دې ټایم کې مونږ په دې پیر بابا خاص په دې مزار کې د سره د نور مرګري دي دوی مې چکر ته راوستو په دې ټایم کې خاص په دې مزار کې نو څومره هم کتونکي چې یا زمونږ زاړه ملګري چې کوم دي د هاسټل خاص کر د جیم سپورټ اسلامي کالج نو که څوک هم او زمونږ دا ویډیو ګوري او که څوک پنجابي که څوک هسې نو هغې ټولو ته زه خپل طرف نه د علمزیب د طرف نه سلام کوم او د رب امید ساتم چې تاسو د الله تعالی نه ستاسو د ژوند